حامدا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. دا سورة حجر 26 نمبر 27 نمبر 28 نمبر 29 نمبر 30 نمبر آیاتونه دي. مخی آیاتونو کی د دلائلو افاقیو بیانو اسمان زمکہ وغیره دی آیاتونو کی اللہ دلائل انفوسیہ بیانی چگور انسانا استا پلار چکم و ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام آغا مونگ دا چنا پیدا کرے ستا پلار حضرت آدم علیہ السلام چی دا کمشن مونگ پیدا کرے آغا شکی خو عاجزی دا حضرت آدم علیہ السلام کم عاجزی و بیا انسانا تاکی دا تکبر دا کم زین راغی دا تا دا اخبال مادی عنصر خلاف چلیگی چی دا تاکی تکبر دا. ولقد خلقنا الانسان تاقیق سر علاوی ما پیدا کرو انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام من صلصال دا اچ کودرینا صلصال آغا لوخ برتن توائی چی کلال یکل جوڑ کی کمانگئی شو گلاشو کاسشو غیره دا حضرت آدم علیہ السلام ڈانچہ مبارک چکل خدای جوڑول جبریل دزمکی دا مختلف ویسون خاور راوڑا اغا خاور کی خدای پخپل قدرت ابواچ ولی خط یکڑا خط پرتو دا خط خمیر شو لکه اولو چی خمیر شو
خټه باندې چې څه زمانه تیر شي بیا رنگ هم بدل شي بوی هم بدل شي اوس دلته الله درې ټکي بیان کړي دي سلسال حمأ مسنون حمأ معنا تور خټه دغه خټه باندې زمانه تیر شي بیا دې تور واوړي مسنون معنا متغیره بدل شویه ځکه خټه باندې چې وخت تیر شي بیا بوی بدل شي بیا هغه خټه چې کومه وه هغه الله پخه کړه کالفخار پخار بیا هغه خټې ته وایي چې پخه یې کړي که نه چې پخه یې کړي لکه دا کولالان چې منګي برتن جوړوي بیا چې اوټه کوي داسې اواز کړي سلسال هغه اواز ته وایي چې داسې آدم علیه السلام ډانچه مبارکه چې به داسې به دې اوټه کوله دې ته ګورئ دا اوس خټه وه خټه باندې وخت تیر شو بیا رنگ بدل شو بیا بدل شو بیا کلال ته نه دا ګلاس جوړ ګلاس چې جوړ کو بیا دا په اور باندې پخه کړه چې پخه کړه ګوره ټنګ ټنګ आवाज یې دا سلسال دغه ټنګ ټنګ आवाज ته وایي که نه د آدم علیه السلام لاش مبارک چې جوړ کو لا یروح الله نو پکې اچولی دغه شان ټنګ ټنګ आवाज به کو امنګي چې خرڅوي په لوښي چې د خاورو خرڅوي په ګلو کې دغه شان یې کوي که نه دا درې الفاظ چې دي دا مشکل دی لږ خاص کر مدارسو کې طالبانو ته د دې حل کول لږ مشکل وي که نه یو ځل مدرسه کې مې دا ځای پړاوه 2012 کې جامع اسلامیه بیت النوم کې جلالین شریف هم پړاو طالبانو ته درجه سادسه کې خدا ما ویل چې دا ټنګ کوونکې دا اچانک منګو والا زمونږ د مدرسې د دیوار سره تېرېدی دا ټنګ ټنګ یې کو منګي کې لرګی داسې واهو ټنګ یې طالبان ته مال دغه ده بس فرمای ولقد خلقنا الانسان تحقیق سره لوی ما پیدا کړی ده حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی کله من صلصال من حمأ مسنون د داسې خټې نه کنه چې هغه توره شوې وه کنه رنګ بدل شوی و کنه بوی بدل شوی و کنه متغیره وه چې داسې بدې وواله کنه ټنګ ټنګ आवाज به کو کنه چې د آدم علیه السلام ډانچه مبارکې کله تېنه جوړه کړه کنه والجان جان ابوالجن توای ابوالجن مې د څه نه جوړ کړی پیدا کړی یعنی ابلیس والجان خلقناه من قبل الله وی ابلیس میں دا حضرت آدم علیہ السلام نمخ کی پیدا کړیو کنا د څنا من نار السموم د ګرم اور نه کنا د اور د شعلې نه
سموم اغا اورتوائی لا دخانا چی دا غلو گئی نئی کنا ابلیس خدای دادا سی تیز خالص اورنا جوڑ کو کنا چی دا غلو گئی نو دارت آدم علیہ السلام نمخ کی حضرتی آدم علیہ السلام دا پیدایش جوڑے دو اراده چی اللہ اکڑا پرشتو سره مشوره وکړه پرشتو ته ویل چې ګورئ زه انسان پیدا کوم بیا به تاسو دا چل کړئ چې هغه ته به سجده تعظیم کړئ آدم علیہ السلام د دانچی جوڑے دو نمخ کی اللہ فرشتو تو فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمائے چی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ محبوب آغا وقت داش قابل دکنا چی کلستا رب اویل کنا چاہتی اویل للملائکہ فرشتو تا اللہ فرمائل کنا چی انی خالق بشرا او فرشتو زیو بشر یو انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا کومکنا جوڑوم یکنا دتسنکنا من صلصال دداس خطنا چی اغا ٹنگی دن کے وکنا ٹنگ ٹنگ آواز کڑکنا چی داسی اوہے ٹنگ ٹنگ آواز بکڑکنا دا آدم علیہ السلام دا ڈانچے جوڑے دونا مخی اللہ فرشتو تو فرمال من حماء دا توری خطنکنا مسنون سخاش شویا بدل شویا چرنگ بھی ہم بدل وکنا لیکن او فرشتو خبر دادکنا فَإِذَا سَوَّيْتُوهُ چکل زہرت آدم علیہ السلام برابر کرم کنا فَإِذَا سَوَّيْتُوهُ عَدَلْتُوهُ چکل زہرت آدم علیہ السلام شکل مبارک برابر کرم جوڑ اکرم کنا بیا ونفخت فيه من روحي او بیا زد خپل طرفنا حضرت آدم علیہ السلام کی روح واچی و مکنا روح پکی واچی و ما دکی حیات راشی جن پکی راشی سوال دادا من روحی دی باندی علماء طالبان فویج دا من روحی کی دا یا برای متکلم دا روح مانا روحی مانا خپل روح می روح مانا دا روحنا می روحی دا خپل روحنا دا خپل طرفنا دا دی روح نسبت اللہ ځان ته وکړو چې کله زه د خپل طرف نه حضرت آدم علیہ السلام کی روح واچو سوال دا ده چې ټولو مخلوقاتو کې خدای روح اچولی دی ټولو مخلوقاتو کې خدای روح اچولی دی بیا دلته ولې نسبت الله ځان ته وکړو چې مې روحي مفسرین حضرات لکی چې دا تکرما و شرفا دا د شرافت او د عزت په وجه باندې لکه استاذ ته 200 طالبان ناست استاذ ورته سبق پڑھاوي دا ټول د استاذ روحاني بچی دي بیا استاذ وای چې دا فلانی چې کوم ده دا زما خاص شاگرد دا نورو د شاگردینو انکار نه کړی کنه خو دا زما خاص شاگرد کنه
دې کې دغه عزت وي شرافت وي که نه نو ځکه الله دلته وفرمیل من روحي فاذا سويته او فرشتو کله چې زه آدم علیه السلام برابر کړم که نه ونفخت فيه من روحي او د خپل طرف نارت آدم علیه السلام کی روح واچوما د کی حیات راشي ژوند پکې راشي را ژوند کړم که نه فرشتو بیا تاسو ته زه یو حکم درکوما یو خبره درته کړم په هغه به تاسو ټول عمل کړئ که نه فقعوا له ساجدين او فرشتو تاسو بیا فریضه حضرت آدم علیہ السلام تا سجده کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام طرف تا سجده اکڑی کنا دا سجده عبادت نو سجده عبادت چی دا آغا صرف اللہ تبی کری سجده عبادت اکا ہر شعبہ کی عبادت او سجده دا صرف خدای تا جائز غیر اللہ تا سجده جائز نت اس کتوا دلتا فرشتو آدم علیہ السلام ته ولې سجده وکړه جواب دا ده چې خدای په حکم سره خدای ورته ویلي بس فرشتو د خدای حکم ومه او چې خدای تا ته څه حکم کړي هغه به منې که نه بهلولی دانا فرمای چې بند فرمانم کې امرش از خدا دا کتاب چې زه شعر وایم دا دې طالب ته ما پړاو کړی دا طالب نن راغلی دی ډېر کلونه پس راغلی دی دا وړوکی یو دومره وړوکی ماشوم دا دې دومه درجه کې اوس راغلی دی دعوت ته چې زما دستاربندي د اتوار په ورځ ته پکې شرکت وکړه دوی ته ما ویل اشعار یادوئ بیا به فایده درته کړي که بند فرمانم که امرش از خدا بند فرمانم که امرش از خدا که گدا باشم گدا بالولی دا نویز خدای دا حکم بنده مکنه دا خدای طرف نه چې کوم حکم راته کی پاغه به عمل کړم کنه فرشتي خدای دا حکم تابعدار وی کنه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله وی فرشتي زما دا حکم خلاف نکړي کنا چې څه حکم فرشتو ته زما د طرف نه کی دی په باندې عمل کړي فرشتو خو سجده د خدای په حکم سره وکړه کنا او بلدا چې دا سجده عبادت نو دا سجده تعظیم وکنا دی کی دا حضرت آدم علیہ السلام تعظیم ثابت شو کنا اوس ما وتا چې سجده کړو صرف د خدای وړاندې بس سجده کړو باقی چاله هم سجده جائز نه ده کنا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کده الله نه سوا چاله سجده جائز وای انه لامرت المرأة ان تسجد لزوجها
بیا به می خځې ته حکم کړی وای چې ښځې ته خپل خاوند ته سجده وکړه لیکن سجده د الله نه سوا چاته جائز نه ده جناب رسول الله چې دا فرمایل مطلب د دې دا چې د خاوند په ښځه باندې ډېر حق ده کنه وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء دا لا نسوا بچا ته سجده نکړې کنا دا سر دا تندای چې چا درکړې دي دا بسر په غزات وانه دا سی په سجده کده بل چاته به ټوکرې نه کېږي کنا نه به قبرو ته سجده کړې نه به د خان وړاندې سرخ کته کوي نه به د باچا وړاندې سرخ کته کوي کم شهنشاه ذات کم باچا چې تا ته دا تندی او پوزه درکړې دی جسم یې درکړی ده کنه او ستا په دې شکل حسن آغا خدای قسمونم خوړلې دي کنه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله په انذر مې دې قسم وي په زيتون مې دې قسم وي په تور سینا غر مې دې قسم وي محبوب استا په دې مبارک خار د مکی مکرمه په خار مې دې قسم وي کنا قسم په دې خبره خرما مقسم به دا شهدا چې لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان ته می په ډېر ښکلي شکل کې ډېر ښکلي ډانچه کې می پیدا کړی اوس که د غوا په شان می په څلورو روان کړی وای کنه د میخې په شان می دومره لکۍ وروسته در پسې تړلی وای کنه د اوښ په شان می کوکین پیدا کړی وای کنه د اوښ په شان می دومره شونډې در کړی وای کنه بیا به څه وای کنه ټولو کائناتو کې مې تخکلی پیدا کړی صرف ستا په حسن باندې انسان ما څلور قسمونه وخوړلو بل مې د چا په حسن هم قسم نه ده خوړلی دا حسن چې چا درکړی ده ما درکړی ده دا حسن ما درکړی ده شکل ما درکړی ده او تندی ما در جوړ کړی ده سر ما در جوړ کړی ده دا به ماله په سجده داسې لګوې که نه زما وړاندې به سجده کړې ما ته به عاجز کړې ما ته به ښکته کېږې باقي نه به قبرو ته سجده کړې نه به خانانو ته سجدې کړې نه به باچاهانو ته سجدې کړې بل چاته به دا مبارک تندی نه ښکته کوې که نه رحمان بابا د نن نه 328 سال مخکې فرمایي شکایت کړي چې عمره سر دی و خپل خدای ورته ټیټ نه ده عمره سر دی و خپل خدای ورته ټیټ نه ده لکه ټیټ په لور د خانو د نواب عمره سر دی و خپل خدای ورته ټیټ نه ده لکه ټیټ په لور د خانو د نواب چې بیا خدای محبت کړي هغه خالق نارینه واړه خره او ښځې خرې دي هسې وایه چې سړي دي د زنانو
کیا اخیا په دستار کې قرقری دی ارمه داو چرته آدم علیہ السلام ته سجده دا د خدای په حکم وا او دا تعظیمی سجده وا عبادتی نو کنه فسجد الملائکتو دا لا حکم چی اوشو کنا حضرت آدم علیہ السلام کی خدای په خپل قدرت روح واچاو حضرت آدم علیہ السلام کینوس کنا راجوندی شو انسان کنا فرشتی ورطا حیرانی وی الله مخکی د روح اچولونا دارت آدم علیہ السلام جوړې دونه مخکی فرشتو تعالی ویلو چې سجده به ورته کړی کنه الله چې کله روح پکې واچاو د روح اچولو سره ډارک فسجد الملائکه فرشتے په سجده باندې فریوته سجده وکړه کنه اوس د چا پسین کې بدا شکرات دا سوال چې شاید باز فرشتو به سجده کړی وی کنه باز باندې کړیا الله وینا كلهم ټولو فرشتو سجده وکړه کنه استا پسین کې بدا شکرات کنه چې کېدای شي باز فرشتو نن سجده کړی وی باز سبا کړی وی باز بل ورځ کړی وی کنه شاید په یو ځل یې کړی نه وی الله وینا اجمعون ټولو فرشتو په جمع سجده وکړه کنه په یو بیاک وخت په یو ځل سجده د الله د طرف نه د یوې سجدي حکم وو فرشتو ابلیس تم دا حکم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك الا ابلیس سجده ونکړه الله ورته ولې د سجده ونکړه قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك ابلیس ولې د سجده ونکړه ما ته حکم وکړ چې سجده وکړه ابلیس سجده ونکړه نیغ ولاړو فرشتو ته د یوې سجدې حکم وو فرشتي چې د سجدې نه را پاسې دي چې وې کتل ابلیس سجده ونکړه نافرمانه شو فرشتو دومره سجده بیا پسې وکړه دا دومره د شکر په وجه وکړه حکم ورته د یوې وو ځکه اوس په موږ باندې دوه سجدې فرض شوې اوس ابلیس تعالی ولې د سجده ونکړه ابلیس هغه خپل تکبر ټکیو کو انا خیر منه ابراش ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين